السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، د بابر قاتلان گرفتار شول. د تغبۍ کې چې خپل سخر ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی. راځئ مینوالو مکمل تفصیلات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلیک په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سبسکرایب کړئ، خوا کې وسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، اوس تاسو دغه شانتې ظلمونه کېږي چې تاسو ته دا یادوي چې د نن نه 2 میاشتې مخکې بابر خلک خپل سخر په دغه طریقه باندې قتل کړی چې عزتمنو خپل لور ته ویلې چې بابر راوغواړه او موږ ځو چېرته بهر ته. عزتمنو، لورې د پلار په سلا باندې بابر راغوښتی دی او چې څه ټایم کې بابر خپلې ښځې ته ورنږدې کېدو یعنې کوېدنې کړې وه، واده یې نه کړی نو پلار ورته په بله کمره کې پټ شوی او دغه ټیم کې عزتمنو بابر نیولی دی، وهلی دی، ټکولی دی، د هغې نه بعد یې بیا وژلی دی او بیا یې د هغې نه بعد عزتمنو په پټو کې غورځولی دی چې خپل پلار ورپسې ګرځېدلو چې 3-4 ګنټې بعد یې بیا بابر پیدا کړو او په پټو کې مړ پروت و. عزتمنو، اوس په سوشل میډیا باندې همدغه شانتې ویل کېږي چې د بابر هغه قاتلان گرفتار شو چې بابر چا بېدردۍ سره قتل کړی. عزتمنو، هغه ټیم کې 2 قاتلان گرفتار وو، یو د بابر ښځه وه او یو د بابر د ښځې د تره زوی و. عزتمنو، چې د تره زوی سره یې لینډۍ نوم هغه هم گرفتار شوی دی او پولیسو سره دی تر اوسه پورې. عزتمنو، نو لا سخر لا نه دی گرفتار شوی، د سخر به انشاءالله تعالی زر ته زره به گرفتار شي او د بابر پلار ته به انصاف میلاو شي. مینوال، زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.